د سرسایې حساب دا دی چې کم کس په کم ځای کې پاتې کیږي هغه به د هغه ځای په حساب سره چې دی سرسایه ورکي. مثلا مونږ خپل علاقه کې پاتې کیږو نو زمونږ د یو کس چې دی 250 روپۍ فی کس دی. نو دغه شان کو یو سړی مثلا په بارمل کې پاتې کیږي، په دوبۍ کې وغیره کې پاتې کیږي، نو هغه به خپل او د خپل نابالغه ماشومانو سرسایه په دغه د هغه ځای په حساب سره ورکي. او دا به ورکول چاته غواړي، دا به هغه چاته ورکول غواړي چې د زکات مستحق وي. د زکات مستحق کم کس دی نن سبا هغه چې دی نو هغه کس چې هغه سره 1,47,000 روپۍ نی یا دومره سره زر سپین زر ورسره نی، د هغې مجموعه نی یا دغه شان مال تجارت ورسره نی، نو دغه کس له چې کوم دی نو تاسو سرسایه خپله ورکوی شئ، د زکات مستحق دی. او دا تاسو اوس هم ورکوی شئ. داسې ضروري نه دی چې د اختر نه مخکې یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې دې ورکړلی شي، نه، بلکې روژه چې سټارټ شوې ده نه دا تاسو ورکوی شئ. او ښه خبره ده چې دا تاسو ورکې خلکو لا څو غریبانان وي د هغوی ورته انتظار وي او هغوی چې دی ځان له پیسه اخلي، نو کوشش کوئ. او کوشش نه بلکې دا ضروري ده چې دا تاسو مستحقینو ته ورسوئ، کني سرسایه داسې نه ادا کیږي.